صدقه فطر په پلار باندې د کور په مشر باندې د چا واجب دی او چا واجب نه دی. یاد وساتئ پلار په ذمه باندې چې څومره کسانو نفقه دی، مثلا اول خپل ښځه، بیا زامن، نابالغه، دوی ټولو صدقه فطر ورکول دا په پلار باندې لازم دی. او په دې صدقه فطر ورکولو کې کپلار له دوی نه تپوس ونه کړي او د دوی صدقه فطر ورکړي، بیا به هم ادا وګرځېږي. خو هغه بالغ زامن چې له پلار نه بیل وي او پلار د دوی صدقه فطر ورکوي، بیا به پلار اجازت ته علي. که چېرته پلار اجازت ته وانخیستو او د بالغ عاقل بالغ نوجوان زوی چې پلار صدقه فطر ادا کی او دنا تپوس ونه کی، نو لہذا دا صدقه فطر به بیا نه ادا کیږي. دا ونشوه ولې چې په دې کې هغوی ته وینا کول ضروری دی. که چېرته ښځې، اوس ښځې والا خو خاوند باندې واجب دی، که دې ته ووایي او که ونه وایي چې ورې کې ادا بشي. خو که ښځې صدقه فطر خاوند والا ورکړه، که ښځې د خاوند صدقه فطر ورکړله او اجازت ته اونه غوښتلو، نو یاد وساتئ وینا یې ورته ونه کړه، نو دا صدقه فطر خاوند والا ادا نشوه. خپله خو هر چې څوک له خپل ځان والا ورکوي ادا دی، خو که بل چا والا مثال کے طور پر ښځه ورکوي، نو بیا به اجازت ته غواړي. دقسې پلار دی د بالغ عاقل زامنو صدقه فطر ورکوي، هغه له ده نه جدا دي، نو بیا په کار دی چې اجازت ته وغواړي. که اجازت ته ونه غوښتو، بیا صدقه فطر نه کیږي. او که بالغ دی خو د ده په پرورش کې دی او دوی ته پته دی چې زمونږ صدقه فطر چې دی زمونږ پلار ادا کوي، بیا که پلار اجازت ته ونه غواړي صدقه فطر ورکړي، نو صدقه فطر یعنی سرسایه به ادا وګرځېږي. صدقه فطر چې دی کله ورکول پکار دی؟ دا ښه خبر دا دی چې اختر په ورځې باندې اختر مونځ ته تګ نه مخکې ادا کړلی شي، دا مستحب دی. او ډیره غوره خبر دا دی چې په روژه کې ادا کړلی شي. چېرته غریب وي، سپین پوشه وي، هغوی ته ورکړلی شي. څوک چاته سوال نشي کولی، هغوی خلکو ته ورکړلی شي. خپل بال بچ دپاره اختر کې خوشحالیانې اضافه پکې وکړي، ورته زیاتې کړي. صدقه فطر چې څومره کسانو وي، یو کس له هم ورکولی شي او ډیرو له هم ورکولی شي. خو دا مسئله زده کړئ، واورئ دا مسئله چې کم از کم یوه سړي ته د یو کس صدقه فطر یعنی سرسایه ورکول ضروری دي. که یو سړی نیمه سرسایه یوه سړي ته ورکړي، نیمه بل ته ورکړي، لس یوه ته ورکړي، شل بل ته ورکړي، داسې صدقه فطر سرسایه نه ادا کی. کم از کم یوه ته به سرسایه پوره ورکوي. سرسایه بهتر وخت دا دی چې اختر مونځ نه مخکې ادا کړلی شي، دې نه غوره دا دی چې په روژه کې ادا کړلی شي. که چېرته یو سړي اختر مونځ نه مخکې هم ورنه کړه، روژه کې هم ورنه کړله، نو بیا اختر مونځ نه بعد هم ورکولی شي. دا په ده باندې واجب دی چې عمر کې څه ټیم ورکوي دا یې ورکولی شي. الله رب مجید نه دعا دی مالک کریم دی مونږ ته عمل توفیق نصیب کی. دقسې مسایلو دپاره زمونږ فیسبوک پیج ته راشئ، په کوم باندې تاسو چې ما اورئ